أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحمام الحافظ الحجة أمير المسلمين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بكر بن البخاري رحمه الله. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. باب كيف كان بذل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو لامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. البخاري شریف اور بنی روایت کو تعلق پر مباحث و سلسلہ شروع کہاں مباحث کی بحث و استنباط مسائل و مسائل مستنبطو بہاری ذکر ہمت و شروع اور سرا آخرنے بحث ربط و مناسبت دے روایت کا ترجمہ الباب سرسل ظاہرہ باندھا شان معلومی کی دے روایت کا ترجمہ الباب سرس مناسبت نشتا مددی متعلق دا حضرات علماء اکرام و اولنیڑ منے قولدال چاہ واقعاتاً دی روایت تا ترجمت الباب سراس مناسبت نشتا او دا روایت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پدیزے کی دا خطبی پہ حیثیت سر راوڑ او دا خطبی پہ حیثیت سر ذکر راوڑ دے چدہ روایت نبی علیہ السلام صحابوں کا پر منبر بیان کرے دے یا عمر سے ہم پر منبر بیان کرے دے جدی حضرات دا روایت پر منبر باندے بیان کرنے دا خطبہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دا روایت دا خطبی پہ حیثیت سر دخل کتاب پہ ابتدا اور شروع کی دا ذکر کرے دے دیما وجہ علماء حضرات کا فرمائی کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ دخل کتاب ابتدا و شروع حدیث نیت نہ کری مبادی کی اولا معلمین و متعلمین تا تنبیہ کو الغاڑی کی نیتون اخفل صحیح کے درست ہے دفار دا اشاری دا تصحیح نیت اخفل نیتون تا صحیح کے درست ہے بدل مناسبت سرف امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ روایت تری کتاب پر شروع کی راوڑ ہے اور ترجمۃ الباب سر ایسا مناسبت تھی اور ترجمۃ الباب سر مناسبت پدی طریقے سے علماء ذکر گئی کہ تصحیح نیت والا عمل یوداشان عمل دے جدی وحی اللہ حضرات انبیاء کرام کا ہم کرے اور علماء روایت ذکر کول کی حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ
یو مثال د هغې وحي پیش کوي چې دغه وحي صرف نبي علیه الصلاة والسلام ته نه بلکې ټولو انبیا کرامو ته دا وحي شوې ده او هغه وحي د تصحیح د نیت ته او د اخلاص ته هغه وحي د تصحیح نیت او د اخلاص ته نو په دې روایت کې امام بخاري رحمت الله تعالی علیه د وحي یو دا شان مثال درته پیش کړی دی چې دا وحي صرف نبي علیه الصلاة والسلام ته نه بلکې نورو انبیا کرامو ته هم شوې ده او هغه وحي د څه ده د اخلاص ده د تصحیح نیت ده نو دا روایت چې په شروع کې ذکر کړی دی نو دا صرف د دې دپاره نه چې طالبانو متعلمینو ته په دې کې تنبیه ده بلکې اشاره دې طرف ته کول غواړي چې دا د وحي هغه قسم دی چې صرف نبي علیه الصلاة والسلام ته نه بلکې ټولو انبیا کرامو ته د دې وحي کړی شوې ده نو د بدل وحي سره مناسبت په دې کې دی چې دا یو مثال یو نمونه د هغه وحي ده چې ټولو انبیا کرامو ته د دې خبرې وحي شوې او د دې حکم شوی نو هغه حکم د اخلاص دی دریمه وجه علما حضرت د ترجمه الباب سره د مناسبت او د مطابقت دا ذکر کوي چې په دې روایت کې ذکر د هجرت راغلی دی په دې روایت کې ذکر د هجرت دی او د هجرت معنا تاسو ذکر شوله چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدل دا هجرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د هجرت وکړو د خپل کور نه اولا هجرت وکړو غار حرا ته نو دغه هجرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم د خپل کور نه غار حرا ته دا سبب شو د پاره د بدایت د وحی دا سبب شو د پاره د بدایت او د شروع د وحی غار حرا کې شپږ میاشتې نبی علیه الصلاة والسلام ته د وحی ابتدا او شروع شوه بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه هجرت وکړلو مدینې طیبې ته او دغه سبب شولو د پاره د ظهور د وحی نو گویا کې په دې کې ذکر د ظهور د وحی هم دی او په دې کې ذکر د ابتدا د وحی هم دی او دا دواړه معلومیږي د دې هجرت نه چې نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور پرېښودلو غار حرا ته راغلو نو دلته کې الله جل شانه ورته د وحی ابتدا او شروع کړل او بیا چې د مکې مکرمې نه مدینې طیبې ته هجرت وکړلو نو ظهور د وحی راغلو وحی غالبه شوله الله دې مسلمانان ته قوت او طاقت ورکړو نو بدو الوحی کدا محموس کې او کدا ته ناقص کې د دواړو سره مناسبت دا عالم په دې کې ظهور هم پکې شته او دا رنګه بدایت هم شته بلو علما حضرات راوي چې دلته کې دو ټکي د عمل دو درجې اوله درجه او مرتبه او حیثیت دي هغه ورود من الله دی اوله مرتبه او حیثیت دي عمل ورود من الله او دیمه مرتبه او حیثیت دي عمل صدور من العباد دے ورود من اللہ او صدور من العباد استاد منتا خوب راضی کا نصیب لکھ خبری مکو منتا خوب راضی
لکه خبرې مه کوه ساده خبرې راته کوه ورود او صدور لکه داسې شی راته وایي موږ خو نیم ایښو نیم وده یو نو موږ چې پوره ایښي په دې نه پوهېږو داسې دا نیمو درته ولیدلي وو نو د ورود من الله مطلب دا دی چې انسان د الله د طرف نه د دې اعمالو چې دی مکلف ګرځولی شوی دی چې دا انسان د الله د طرف نه دا مکلف ګرځولی شوی دی چې هلکه دا کار به کې او دا کارونه به نه کې دا ورود من الله دی دا به په څه معلومې دا به په وحي معلومې دا به په څه معلومې وحي په ذریعې سره دا ورود من الله کیږي دا الله د طرف نه چې ته د یو کار مکلف جوړېږي د هغې پابند کېږي که هغه د کولو دی او که د ځان بندولو دی د هغه کار د کولو دی او که د ځان د بندولو دی د دې پته او اندازه به ورته په څه لګېږي په وحي سره چې څو پورې وحي نه راغلي په عقل سره ته دا نشي معلومولی یاره د الله د طرف نه به ما ته دا حکم وي چې دا وکړه او د الله د طرف نه به ما ته دا حکم وي دا مه کوه نه دا په قیاس او په عقل نه معلومېږي نو دا عمل یو حیثیت هغه ورود من الله دی د ورود من الله معنا دا ده چې د الله جل شانه د طرف نه دی د دې عمل مکلف ګرځولی دی نو دا ورود من الله دا په ذریعې د وحي سره دی او صدور من العباد دا په د نیت په ذریعې سره دی چې دغه عمل چې د الله د طرف نه دا بنده د دې مکلف جوړ کړلی شوی دی او مکلف ګرځولی شوی دی د ده نه د عمل چې صادرېږي نو دا به په نیت سره نو یو طرف ته تعلق د نیت سره دی او بل طرف ته تعلق د وحي سره دی نو چې الله د طرف نه ته وایي چې دغې الله د دغې اعمالو دا انسانان مکلف جوړ کړي دي نو په دې حیثیت سره دا وحي ته ضرورت لري او په دې حیثیت دی وایي چې دغه انسان د دغې اعمالو مکلف دی به دا کارونه کوي نو په دې حیثیت سره د نیت ته ضرورت لري اوس یو کس دی هغه د یو عمل مکلف دی او نیت یې پکې نه دی کړی نو دی د دغې عمل په ادایګۍ سره د ده ذمهداري پوره کېږي نه لکه طالب جان دی روژه پرې راغله نو د الله د طرف نه خو حکم دی چې ته به روژه ساتي اوس د خوراک څښاک دا بند کړی دی او نیت د روژې پکې نه دی کړی نو د دې سره د ده ذمه فارغه شوه نه د ده دا ذمه به هغه فارغېږي چې کله دی نیت وکړي نو دا حضرت شاه ورشاه کشمیري رحمه الله فرمایي چې دا عمل دا دوه حیثیتونه دي یو حیثیت د ورود من الله دی او دویم حیثیت لري د صدور من العباد دی نو دا ورود من الله معنا دا ده چې دی مکلف دی د الله د طرف نه د دغې عمل دا به معلومیږي په ذریعې د وحي سره او دویم حیثیت د دې هغه صدور من العباد دی چې د بندګانو نه به دغه عمل صادرېږي دوی به دغه عمل دغه کار به کوي او دغه صدور د دې عبادو نه د دغې عمل چې دی مکلف دی دا به په نیت سره وي نو په دې اعتبار سره د دې حدیث د دې روایت د ترجمة الباب سره چې بدل الوحي ده د هغې سره مناسبت دی بله وجه علما حضرات د حدیث انما الاعمال بالنیات او د باب کیف کان بعد الوحی د دې د مناسبت دا ذکر کوي چې د یو عمل د دې لپاره دا وحی ضروري ده لازم ده چې د وحی په ذریعې سره معلوم شوي وي چې دا یو شرعي عمل دی او بیا چې کله بنده د عمل لره ادا کوي د دې د درستګۍ لپاره نیت د دې بنده لازم دی
د یو عمل چې دا د الله د طرف نه ته د دې معموري ته د دې مکلفي د دې دپاره د وحي ضرورت دی او بیا دغه عمل چې د دې بنده نه صادرېږي د دې د درستګۍ دپاره د دې بنده د نیت شرط دی نو چې څو پورې د ده نیت په دغې عمل کې په ذریعې د وحي سره دته معلوم شوی دی د ده نیت پکې نه وي نو د ده د عمل صحیح او درست نه دی نو په دې اعتبار سره د حدیث د انما الاعمال بالنیات او دارنګه د باب کیف کان بدء الوحی الى رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مناسبت دی نو دا د دې نه علاوه هم علماء توجیهات هم ذکر کړي دي علوم اساس بس دی نو دا حدیث د انما الاعمال بالنیات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په منبر باندې اورېدلې دي چې هغوی دا ارشاد فرمایو چې انما الاعمال بالنیات یقینا د اعمالو دارومدار دا د نیتونو سره دی د اعمالو تعلق دا د نیتونو سره دی وانما لامرئ ما نوى او یقینا د هر شخص لپاره هغه ده چې د نیت کړی د چې کوم نیت کړی د ده سره به معامله هغه شان کولی کېږي نو که ښه نیت کې کړی وي خو ښایسته معامله به در سره کېږي او که په دې عمل کولو کې دې غلط نیت کړی وي نو بیا به در سره بده معامله وي لکه دغه علم موږ تاسو حاصلوو نو که زموږ نیت پکې ښه و په دنیا کې دا د عزت سبب دی آخرت کې د عزت سبب دی او که خدا ناخواسته نیت هم د دغه علم سره بدل شولو غلط شولو نو بیا د دنیا کې هم د رسوایۍ سبب ګرځېږي آخرت کې هم لکه مخکې درته ذکر شوي چې عالم به راغوښتلی کېږي قاري صاحب به راغوښتلی کېږي او حکم به کېږي چې الټۍ جهنم ته وغورځوئ ولې ځکه نیت یې صحیح نه و نو انما لامرئ ما نوى د هر کس لپاره هغه بدله ده چې د کوم د نیت کړی دی په دې عمل سره ومن كانت هجرته الى دنیا هغه څوک چې هجرت کول د هغه د دنیا لپاره وي یصیبها چې دی دا دنیا حاصله کړي د دنیا د حاصلولو لپاره د هجرت کړی دی او الی امرأة ینکحها یا د یوې ښځې سره د نکاح کولو لپاره د هجرت کړی دی نو فهجرته الی ما هاجر الیه نو د ده هجرت دا به د هغه څه لپاره د الله په دین باندې شمېرلی کېږي چې په کوم نیت ده دا هجرت کړی دی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم أن الحارث بن هشام رضي الله تعالى عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيقسم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيقسم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. قال البخاري شریف دیم روایت ته او د دې روایت متعلق هم دغه مباحث دي چې اول به د بعضې رجالو مختصرا اجمالا د هغوی بحث وشي او دارنګه د دې کې چې کوم مفردات درته راځي د هغې بیان درته وشي. د دې سره سره د سوالاتو د جواباتو سلسله به هم ضمناً ورسره جاری او ساری وي او دارنګه د دې حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره. نو اولنې خبره چې دلته کې د رجالو بحث دی نو په رجالو کې خو د امام بخاري رحمه الله ورمنې استاد دا عبدالله بن یوسف دی. نو دا عبدالله بن یوسف رحمه الله مشهور عالم دی او دی د تلمیذ باشنده و اصل تلمیذ او دا تلمیذ دا د مصر چې کوم ښار دی په دې علاقو کې د یو ځای نوم دی
اوس وی دغه ښار او دغه علاقه دا وطن نشته دا ویجاړ شوی دی او کنډل شوی دی ختم شوی دی څوک په دې کې نه اوسېږي دی د خپل شیخ امام مالک رحمه الله د روایت درته را نقل کړي امام مالک رحمه الله د دې کنیت ابو عبدالله دی او لقب امام دار الهجره دی الله جل شانه ورته ډېر کمالات ورکړي چې دی ماهر د فن حدیث هم دی د فقه هم دی د دې وجې نه علما فرمایي چې دی د بادشاهان هم استاد دی او د مجتهدینو هم استاد دی د بادشاهانو هم استاد دی او د مجتهدینو هم استاد دی د منصور استاد دی د مامون استاد دی د هارون د هارو استاد دی دارنګه په مجتهدینو کې د حضرت امام شافعي استاد دی د امام محمد بن حسن شیبانی رحمه الله د استاد دی دارنګه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ تعالی علیہ هم د دغه روایت را نقل کړي او د امام ابو حنیفه څخه را نقل کړي امام سے کې مشر دی امام سے دغه مشر دی وګورو د یو بل وړي زیات احترام کوو امام سے رحمه الله په کله مدینه په یوې طرح ورته په حلقه 10 کې وړي په ادب او احترام سره بناسو او امام مالک رحمه الله د امام سے رحمه الله دومره قدر او احترام وکړو چې نیوزر تاسو ته جیدا وینا نه متعلق خبرې وکړو ودا تیلر د کنه ویدي چې یو د دوی چې دا سرور دی نو تر په خپل کومه چې دې تصاویرې چې دا سرور دی ته خو ګوري چې دا خاور دی نو تاسو په دلایلو کې و دې حتی و دې ورسې چې په مجبور دی دا خپل سترګې باندې چې دا زماري د صحیح نه دي دا خبرې صحیح دي دا خو دا شان یو سره دا او دې چې دا خلک د پسې خبرې کوي او دې چا پسې خبرې نه کوي دا تاسو باندې کما کړ نه دي دا تاسو په شان کما کړ نه دي ولی ځکه چې عبادت کوونکي د عملونه د دغه عبادت لري شو د پاره کې د قیامت پر ورځ باندې بدوی اعمال چا تور کولې کی چې چا دی به کړي وې دې کما کړ نه دي چې دا خپل عمل لا تاسو ته درکړي نو امام ابو حنیفه سے دې شاګردانو کې سره د دې لږه د مشر او امام مالک سے هم یا د امام ابو حنیفه سے شاګرد دی نو د امام مالک رحمه الله په شاګردانو کې عبد الله بن یوسف دا کوم د امام بخاری سے استاد دی علماء دغه متعلق لیکي چې په موطا کې د ټول نصیحه او با اعتماد راوي د عبد الله بن یوسف ته موطا امام مالک پر اجازه کې وې د ټول نه با اعتماد او ثقه راوي هغه د امام مالک رحمه الله عبد الله بن یوسف سے د امام مالک رحمت الله تعالی علیہ تعالی کی شان ورکړي د مدینه په یوې سره ډیر زیات مینه او ډیر محبت وی حج کړي وو خو به پاره کې یو شوق او داعیه پیدا شو چې یو څه خو دې حج ته بیا لاړ شو په د مدینه سره ډیر زیات مینه او ډیر محبت نو دا به ویل یاره د سینې چې ځلار شم په لار کې مړ شي نو په دې غم کې په دې سوچ کې نو یو شپه وی خوب ولیدو نو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تفوس کې چې د الله حبیب زما عمر به څومره پاتې زما عمر به څومره پاتې نو نبی رسول الله ته اشاره وکړه الله سره وچت نو یې صحابه پاسه ورې سورته خوشاله چې ماته نبی رسول الله فرمایي چې لا پنځه کال عمر نشته پنځه کال عمر دې شته نو دې خوشاله دې خو دې دسیو تردد کې واقع شي چې موږ بل څه تعبیر نه نو چې کوم ماهرین د فرمو حاوی تور هغه نه تاسو چې بیګانې دا شاکو کې درې مرګو د دې څه تعبیر نه تاسو تعبیر ما ودا تعبیر چې دې کار عمر نه پاتې دي ځکه ما دا تاسو کړو نه دا تعبیر نه دی دا حضرت نبی صلی الله علیه وسلم اشاره کړې چې په خمس لا يعلمهن الا الله
सारा मोहम्मद की रे फी खमसिन ला यअलमुहुन्ना इल्ला अल्लाह वमा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। मवीदी की इशारा भी आयत करीमा कर फी खमसिन ला यअलमुहुन्ना इल्ला अल्लाह। नदा मदीने तय्यबे सरे ډېره زیاته مینه وه د دې وجې نه دیوی په مکې مکرمې باندې مدینې طیبې ته ترجیح ورکوي چې مدینه طیبه دا افضله ده، حرم مدني دا افضل دی د حرم مدینه. دی د دې قایل دی. امام مالک رحمه الله په 93 هجري کې پیدا شوی، په 93 هجري کې دی پیدا شوی او په 109 اویا کې دی وفات شوی. 109 اویا 179 هجری 9 اویا په تاسو اوس نه پېژنئ، تاسو خامخا 179 نو تاسو په یا په انګریزي پوهېږئ او یا په اردو پوهېږئ او پښتو کې څوک چې ملګري زه نه پېژنم. نو نه ما راته چې نه انګریزان شوی او نه پنجابیان شوی او نه پښتانه. الله دې رباندې رحم وکړي. دوی څنګه پریشان دي اوس کې. نو پخوا به د عربو د خپل بچي چې واړه به نو دی به دیهاتو ته لېږل، واړه ماشومان به چېرته لېږل؟ دیهاتو ته. نبي علیه الصلاة والسلام هم لېږلی و که نه. د دې دپاره چې یو خو دوی صحیح عربي یادوي، صحیح عربي یادوي. دویم چې دوی د دې عربو د خپل چې کوم تاسو په اصطلاح کې کلچر دی چې د هغې نه خبر شي، د خپل ځکه چې خاریه کې هر قسمه خلک دي. هلکه ته د کوم ځای زه بجي د باجوړ یم، ته د کوم ځای زه مومند یم، او ته ورکځی یم، او ته کوپرېځی یم، او ته پکې کوم ځای زه شینواره یم، ته پکې کوم ځای هلکه زه خو د ډېره سره ګیروجی یم، او ته پکې د کوم ځای زه چارسدی مین د چارسدي یو. هلکه ته د کوم ځای یاره جي لږ چای به نه وي، لږ چای راباندې وڅښه. د کوم ځای لکه سوابی یم. نو څوک د سوابی او څوک د ډېره سره د یو څوک د بل نو د هر چا خپل اصطلاحات دي. د سوابی والا خپل اصطلاحات دي، د ګیروجیانو خپل اصطلاحات دي، د چارسدیوالو خپل اصطلاحات دي، مردانیانو خپل. نو دلته به د یو شی جوړ نه شي. نو د دې دپاره به د عربو د خپل ماشومان به دیهاتو ته لېږل، اطرافو ته به یې لېږل. نو اولني دا 15 کاله 3 کاله دا به دوی په دې دیهاتو کې نو هغه خپل ژبه به یې یاده کړله او د خپل کلتور نه به هم خبر شول. د خپل کلتور نه اوس کلتور لفظ تاسو ذکر کړي ته په دې نه پوهېږي. نو ستاسو چې کوم ثقافت دی، ستاسو چې کوم کلچر دی، نو هغه نو تاسو ورته خپل رسم و رواج نه نه یې خبر چې زموږ رسم و رواج څه شی دی. نو د اسلام نه یو خبر، په دې شي نه مونږ نه پوهېږو. لکه مونږ داسې خپل کلی وطن لیدلی نه دی، بس پردي لیدلي، کله د یو په واده کې شریک یو، کله د بل په غم کې شریک یو. نو یو ځای کې یو شان رسوي، بل ځای کې بل شان رسوي. دعا ته لاړ شه نو څوک وایي چې یو دوا به یاده کړو، او څوک یې بیا به یاده کړو، او څوک د خیره سره تلاوت کوي، څوک پکې تقریر کوي، او څوک د چا خبرې کیسي. نو یو طریقه نه ده، یو ځای ته به یو شان دي. نو اول به ګوري چې ولې دا خلک څه کوي. هغې نه بعد چې کله خپلې خلک صحیح کړه، هغې نه بعد ورته به هم یو اواز وکړي اوس هم دغه چل لپاره راغلی یم. بهر حال امام مالک رحمه الله دی په 180 هجري کې پیدا شوی. 180 هجري نو دا 180 دا 79 نو دا 180 او 79 دا دواړه سره مطابقت لري. اوس بیا تاسو په 79 نه کېږئ نو هلکه دا کومه حصه به ولیکو 7 نو بیا ورته څه ووایو 7 نو چې 79 اوس څنګه ولیکم. نو اکثر په 79 کې څه لیکلي دي، هغې پکې 90 لیکلي دي. په 79 پکې څه لیکلي دي 90. نو په یو باندې ورته چې نه درته اردو راځي او نه د خیره سره انګریزي او نه پښتو. یو شی مونږ او بیا مونږ د خیره سره پرېږده وو چې جامع المعقول. لکه دا څنګه معقول وي، تا ته پښتو نه لري، ژبه نه لري، په هیڅو باندې نه پوهېږي. نو دا زمونږ کیفیت دی، دا پریشان دی. یو کمزوري
और लेकिन तकबुर में ډېر زیات دی ویره کې ډېر زیات ده او حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه دے صاحب د نقل او د عقل دواړو علما فرمایي په امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه باندې عقل غالب و رائے پہ غالب ہو په امام احمد بن حنبل رحمه الله باندې نقل غالب ہو او امام مالک رحمت الله تعالی علیه دا جامع دی امام مالک رحمه الله جامع نو هغه د عقل او نقل دواړه ماهر او دواړه به چلول د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه د زمانه کسته نو د اکثر مسائلو کی دې سره موافق دي اکثر مسائلو کې سره موافق دي کم مسائل دا شان دي چې د احناف او د موالف په هغه کې اختلاف دي نو دا حضرت امام مالک رحمت الله تعالی علیه چې دا امام دار الهجره ویلي دي علماء فرمایي چې دا حدیث تاسو په مشکات کې تذکر کړی دی یوشک الناس یضربون اکباد الابل یوشک الناس یضربون اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینه دا وخت قریب دی نږدې دی او زمانہ چې خلک به دا ساروی او سوارلی دا وستړي کوي د طلب د علم دپاره خو لیکن د مدینې طیبې د عالم نه به بل لوی عالم دوی ته نه میلاویږي نو د دې مصداق علماو چې څنګه عمر عمري ذکر کړی دی عمر عمري په مشکات کې تاسو ویلي خو تاسو نه یې شوي دغه شان د دې لوی مصداق علما د امام مالک رحمه الله د دې نبی سلام ته پیشنګي فرمایلی ده د دې مصداق امام مالک رحمه الله له د دې شخصیت امام مالک رحمه الله دې روایت را نقل کړي د هشام بن عروه سے هشام بن عروه رحمه الله دا د عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دا هغوی بچی دی چې څنګه پلار عالم دی نو دغه شان دا زوی هم دی دوی عالم هشام دوی عالم دی محدث هم دی فقیه هم دی د مدینې طیبې په مشهور علماو کې دی او دی تابعی دی او په تابعینو کې چې کوم صغار تابعین نه دی د کشرانو تابعین نه دی او د دې وارث عروه دی هم دی لوی شخصیت دی اللہ جل شانہ ورته ډېر لوی علم ورکړی دی او دارنګه ظاهري امتیازات خصوصیات هم الله وله ورکړي دي نو یو طرف ته د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ بچی عروه سے د زبیر بن العوام رضی الله تعالی عنہ بچی او زبیر رضی الله تعالی عنہ تاسو پیژنئ دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزه صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہو اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام ترور ہو دا رور خوڑے ہو دا پلان خوڑے ہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پلان خوڑ ہو نو دا نبی علیہ السلام دا تروزی سویر بل طرف تا دا عروہ رحمہ اللہ دا اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه بچی دی یو نیکه ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او بل طرف ته لار چې دی هغه زبیر رضی اللہ تعالی عنہ لوی شخصیات کی دوار بل طرف ته الله جل شانہ ترور هغه ته د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په شان ترور ورکړي عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ترور دا خالی دا یو عموی او یو خالوی دا مور چی تا مخور بی حقی تا خالوی دی او دا اطلاق خور حقی تا عمہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و عمات دا اطلاق طرفنا چکر رشتہ دلی
او حالات د مور د طرف نه نو د تروري حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ جل شانہ علم مولا ورکړی دی تقواهم ورکړی دی الله جل شانہ ورکړی دی دا الله محبت هم پړه کې ډېر زیات دی یو ځل وی د خپل څه بیماری پیدا شو او ډاکټرانو بل اخر فیصله راوکړه د هغه زمانې چې خبرې کړو دا خو بسا کېږي بغیر د کټېدو نه د دې علاج نشته دی چې په کټېږي دا اسانه کار دی نو دا به دا زمانه نو چې نشي درکړي نو ډاکټران ورته راغله چې دا د په کټېږي نو نشه به درکوي څه نشه به راکوي شراب سره به نشه کوي شراب نه نسکي نو چې شراب نسکي نو دا ګران کار دی او دا په اړو کې دا آسان نه کټي خالي وقفه نه ده دې کې هولي کار وکړي ډېر ورته ظالمي نه تنور کړی د نسکم شراب سره ځان نشه کول نه غواړم دا نشه نه کوم سره د دې نه چې دې مجبور شرعاً ورته اجازه او گنجائش هم لیکن تقوا په غالب او نيست نو بیا د خپل په تاسو پکړ کې لکه دا ډېر ګران کار دی کنه وینا دا بتر دا تاسو خپل کار کوئ زه خپل کار بس دې دا الله په ذکر کې مشغول او مصروف شو او دې یو دې پهلوان راوځي دې انا کې بده څه کوي دې دا په ویتاګي سي کنه دغه ته بچي دی وایي دونه وایي مدام دې په اړه چې تاسو یې چې تاسو نه پوهیږئ چې الله پهلوان نه نه ضرورت نشته ان شاء الله دې دا رخصت کې تاسو خپل کار کوئ نو بس دې په خپل ذکر باندې مشغول او مصروف شو په کټ شو الکه څنګه چلې پاره دې کنا کو دې ځان کنه صاحب په کوم وخت کټ کړی نو دا الله پمینه کې دا شان دې مستغرق وو چې دا الله ذکر دا الله یاد کې خپې پریتی خپې کټي دې بده ور باندې کیږي نه دا پېښه یو ځل دې دا استقبال ته تللې دې چې کوم ځای کې دا سونه وغیرہ دا تړلې کیږي نو سره یو بچي مهاله بچی ته یو زناور لکه ورکړه د هغې سره هغه بچی مړ شو او د ده د پکټ شو نو ده د الله جل شانه شکریا ادا کوله پروردګار خو ډېر مهربانه ذات دی ما ته دې اووه زامن راکړي دي یو دې را راواخېستو او شپږ دې راته پرېښي شکر دی خدایه څومره مهربانه خدای دی نو ته به ګورې هغه ته چې دا څه تا ته میلاو دي نو چې دا یو دې واخیستو د پروردګار دا اووه واړه ستا دي اووه واړه دې هم مانه اخیستلی شو نو نه اووه واړه کېږي صرف یو رانه واخیستلو بیا وایي چې پروردګاره زما په څلور اطرافو زما څلور اطرافو ښی طرف او ګس طرف او بیا پکې خوا او بیا پکې لاس نو دا څلور شول نو پروردګاره وي زما په څلورو اطرافو کې دی صرف یو طرف رانه واخیستو درې طرفونه مې شکر دی دا شته دی نو دومره صابر هم او دومره شاکر هم نو دوی خلک دي او ناشنا زندګیانې دي د دوی چې هر یو حالات ګوري نو ورته حیران به شي چې پروردګار دا انسانانو ته دا څوک او عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره پشپت کلنه کې نکاح شوی دی او دا وی د نبوت 12 کال د نبوت په 12 کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح شوی او په دغه وخت کې د دې عمر شپږ کاله بیا هجرت شوی دی او د غزوه بدر نه بعد د غزوه بدر نه وروسته د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها رخصت شوې ده دغه وخت کې د دې عمر 9 کاله دغه وخت کې د دې عمر 9 کاله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره 9 کاله زندگی تیر کړې ده د نبی رسول الله سره 9 کاله زندگی تیر کړې
چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتي او دغه وخت کې د دې عمر 18 کاله دی دې وخت کې د دې عمر 18 کاله دی نو په 18 کلنۍ کې دا مبارکه لاړ کونډه شوله د عام د دنیا والو په اعتبار سره عام دنیا والو سره ها څنګه هغه لاړې مماتي شولې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه رخصتېدو نو دغه وخت کې د دې عمر 18 کاله دی او علما فرمایي تقریبا 15 کاله عمر دی لري 15 کاله عمر دی الله جل شانه ورته ډېر صفات ورکړي یو طرف ته الله ورته خایس هم ورکړو او بل طرف ته الله ورته هوښیارتیا او عقل هم ورکړو او چې کله یو انسان کې دا دواړه صفات موجود شي نو د هر سړي سره ملي د دې وجه نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ازواج مطهراتو کې د ټولو نه زیاته مینه دا د عائشې رضی الله تعالی عنها سره وه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینې دې ته حمیرا ویل حمیرا او سرغونی حمیرا والا سرغونی سری او تصغیر دې نو بس سرغونی نو دې به د مینې نه ورته ویل د محبت نه دارنګه د خورۍ په وجه باندې د دې کونیت ام عبد الله بولل عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ په وجه دې ته ام عبد الله ویل کېږي د دې خپل اولاد نو ډېر هوښیار او ډېر ذهین او زیرک او په دې طلب د علم کې د دې خوې خصلت عادتونه دا د نارینهو په شان دي د دین په معاملاتو کې د دې خویونه عادتونه د نارینهو په شان دي عام زنانانو د هغوی ټول سوچ د کور روخو ته د کور بسترو ته او د کور تعلیم ته په دې شیانو د هغوی نظر او په دې باندې لانجې ګونګي زما دا روح ښایسته او دا نشته او زما دا بستر او توګي شته او دا نشته نو د دې ټول خوی عادت د دین په اعتبار سره دا د نارینهو چې د دې ټول سوچ به په دې علم کې به وو په دې دین کې به وو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه به د دې پوښتنې تپوسونه تاسو تفصیل کې به انشاءالله ووایئ چې کوم سخت ځایونه دي دا ټول سخت ځایونه د دې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها نه رانقل دي په تفصیل کې چې کوم ټولو نه سخت مقامات دي دغه سخت مقامات دا به د چا نه رانقل دي د دې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها حضرات صحابه کرامو ته چې کله هم یو مسله خپل منځ کې به دوی حل نه کړلی شول اخرنۍ رجوع به عایشې رضی الله تعالی عنها ته کوله نو الله ورته ډېر لوی علم ورکړی علما فرمایي چې دا په مکثرین فی الحدیث کې ده دا مکثرین فی الحدیث یعنی هغه مخصوص صحابه کرامو کې ده چې د هغوی نه ډېر روایات را نقل کړلی شوي دي د عایشې رضی الله تعالی عنها نه 2210 روایات را نقل شوي 2210 روایات 2210 نو د دې نه دا روایتونه داسې نه را نقل کړلی شوي نو دا ډېر د لوی علم خاوند ده او د ډېر لوی عقل خاوند ده د حضرات صحابه کرامو په هره موقع باندې چې چاته څه خبره هم راغلې ده دې ته رجوع کړې ده او د دې سره د دې مسلې ښکلې حل بیا موندلی دی معاویه رضی الله تعالی عنه یو ځل ورته د شام نه خط راولېږه د مورې نصیحت راته وکړه او مختصر نصیحت راته وکړه مورې نصیحت راته وکړه او مختصر نصیحت راته وکړه نو دې په جواب کې ورته ولیکل د سلام نه بعد وایي که چېرته ته د مخلوق راضي کول وغواړي د الله په ناراضتیا کې که چېرته ته د مخلوق راضي کول وغواړي د الله په ناراضتیا کې مخلوق به راضي نه کړی شي خالق به هم درنه ناراضه شي او که چېرته د خالق رضامندي ولټې د مخلوق په ناراضتیا کې که چېرته د خالق رضامندي ولټې د
دا مخلوق په ناراضتیا کې نو الله بستا دپاره د مخلوق نه کافي شي الله بستا دپاره د مخلوق نه کافي شي یعنی الله به دا مخلوق ته نه خپله بیا خوشحاله کړي نو چونکې دی خو بادشاه او حاکم وکړه نو د دې د مزاج او د ده د هغه موافق یې درته خبره وکړه چې ګوره ته خو حاکم یې او دا اکثر حاکمان دوی خو کوشش د دې مخلوق ته راضي کولو کوي جنازې مونځ نه کوي خو لیکن راضي ودرېږي او طرف ته ولې چې دا خلک بیا اوښ په راکوي که نه نو د دې د راضي کولو لپاره دوی هر څه کوي وي ته داسې مه کوه ته د خالق ته رضا کولو کوشش وکړه او چې خالق دې راضي کړو الله به دا مخلوق ستانه راضي کړي او کوی چې نه دا مخلوق راضي کوم نو مخلوق به هم راضي نه کړي الله به هم درنه خفه شي ښکلی نصیحت یې ورته کړی که نه دا به تاسو ته په حدیث کې انشاءالله راشي حدیث کې به ته راشي نو دغه شان د هر چا ته د هغه د شان مطابق وصیتونه او نصیحتونه هم کړي دي د امت اصلاح کړې ده بالاخر دغه بیبي دا هم د دې دنیا نه تللې ده نو د دې د وفات متعلق 55 55 58 59 هجری اقوال راغلي 55 هجری کې یا 57 هجری کې یا 58 هجری کې یا 59 هجری کې دا وفات شوی اکثر علما فرمایي چې یو کم شپېته هجری کې دا وفات شوی او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د دې جنازه کړې جنازه ابو هريره سره کړې او ابو هريره سے خپل هم یو کم شپېته کې بیا وفات شوی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ خپل هم یو کم شپېته کې ځکه پیدا به د الله نه سوال کولو چې الله د شپېتو د سر نه مې وساتي د شپېتو د سر نه مې وساتي ځکه دا نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث زده کړي وو نو په هغې کې پیشنګویۍ نو په دغه پیشنګویو کې دا هم وه چې په دغه شپېتمې هجرې نه بعد به فتنې په دې امت کې شروع کېږي او په شپېتمه هجرې کې معاویه صاحب بیا وفات شوی دی هغې نه بعد بیا یزید هغه خلیفه شوی دی او چې هغه خلیفه شو نو د دې وخت نه فتنې په امت کې شروع شوي دي نو ځکه به معاویه صاحب د ابو هريره صاحب سوال کولو د خدای د شپېتو د سر نه مې وساتي هغه دعا یې الله قبوله کړې ده په یو کم شپېته کې ابو هريره صاحب وفات شوی دی ام المؤمنین ازواج مطهرات ہوتا امہات المؤمنین او یوی تا ام المؤمنین ویلی علماء فرمائیں چې دا کوم لقب دی ازواج مطهرات ته ورکړی شوی دا په اعتبار د ادب او د احترام سره او په نکاح نه کولو سره دا ستاسو د مسلمانانو میندې دي نو چې څنګه د مور احترام دا لازم دی ضروري دی نو په تاسو باندې د دې احترام لازم دی ضروري دی دویم لکه څنګه چې د مور سره نکاح نه کېږي نو دغه شان د یو امتي نکاح هم د ازواج مطهراتو سره نه کېږي د دې نه علاوه د ازواج مطهراتو چې کومې لوریانې دي نو د هغوی سره نکاح کېږي د لوریانو سره نکاح کېږي د خپل مور دي چې کومې لوریانې وي هغوی سره خو نکاح نه کېږي ځکه هغه خو ستا خویندې راځي خو د ازواج مطهراتو چې کومې لوریانې دي نو د هغوی سره نکاح کول د امتي لپاره دا جایز دي روا دي نو دوی ته چې د امهات المؤمنین ویلې کېږي دا د احترام د وجې نه دویم د دوی سره د نکاح د نه کولو په بنیاد باندې ستاسو نکاح د دوی سره نه کېږي دویم ټکی دلته کې چې دا امهات المؤمنات دوی ته ویلې کېږي که نه امهات المؤمنات نو د دې متعلق د علماو نه دواړه رایې رانقل شوي څه علما فرمایي چې نه دا ټکی چې دی دا توقیفي دی
دا ټکی سره توقیفي دی. نو د شریعت کې ام المؤمنین یا امهات المؤمنین دا راغلی دی، لیکن چېرته ام المؤمنات یا امهات المؤمنات نه دی راغلی، نو دا ټکی به موږ نه استعمالوو. و دا اکثر حضراتو رائے دا ده چې نه چې څنګه دا امهات المؤمنین دي، نو په دې حکم کې دا زنانه هم داخلي چې امهات المؤمنات هم دي. چې څنګه په سړو باندې د دې احترام دی، دارنګه په مسلمانانو باندې هم د دې احترام دا لازم دی، ضروري دی. او قرآن کې دا لفظ د دې لپاره استعمال شوی دی، وازواجه امهاتهم، وازواجه امهاتهم. په دې بنیاد باندې دې ته ام المؤمنین او امهات المؤمنین دا ورته ویل کېږي. بیا سوال دا دی چې عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام د نبی علیہ السلام بیوی ده، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دام د نبی علیہ السلام بیوی ده. د دواړو فضائل مناقب په احادیثو کې راغلي چې دوی کې افضل څوک ده. عائشہ بیوی ډیره افضل او غوره ده، او که خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نو د دې متعلق د محققین علماء رائے ده چې په ټولو کې افضل بیوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها، او په اعتبار د علم سره او امت ته خیر رسولو کې عائشہ رضی اللہ تعالی عنها. ځکه خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها د نبی علیہ السلام ډېر خدمت کړې او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډېر خیر رسولې، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هر ټیم د دې تذکیری او د دې یاد ورکولو. عائشہ بی بی د دې حالات سره شهري کې فقار شوې ده چې مړه تاسو هغه وړي یادې چې د هغې سره په خوله کې خو غاښونه نشته دی، دا شان یو وړي یادې د هغې په بدل کې الله درته یو ښکلي ځوانه جینۍ نه درکړې ده، او ته دا نه یادې او دا یادې. نو آخري کې فقار شوې ده عائشہ رضی الله تعالی عنها. د نبي علیہ السلام په دې کې زیات تذکره کوله د خدیجې رضی الله تعالی عنها. د دې په موجودیت کې نبی علیہ السلام باندې نکاح نه کړی. نبی علیہ السلام د دې سره 25 کال ژوندۍ تیر کړې خدیجې رضی الله تعالی عنها. د دې دومره ژوندۍ د یوې بیبي سره نبی علیہ السلام نه تیر کړې. 25 کال ژوندۍ د نبی علیہ السلام د خدیجې بیبي سره تیر شوې، او ټول اولاد د نبی علیہ السلام سوا د ابراهیم سیدنا دا ټول د خدیجې رضی الله تعالی عنها پیدا شوی. علماء فرمایي چې افضل خدیجہ رضی الله تعالی عنها، او په علم کې بیا ازواج مطهرات کې د ټولو نه افضل عائشہ رضی الله تعالی عنها. بیا عائشہ بیبي افضل ده که فاطمه رضی الله تعالی عنها، ځکه د فاطمه بیبي هم ډېر فضایل دي. علماء نظرات فرمایي چې د نسب په لحاظ سره خو فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ افضل او غوره ده، لیکن یو ځل وی د عائشې بیبي او د فاطمې بیبي خپل کې بحث و. عائشې بیبي خو ډېره هوښیاره وه، نو ورته وایي چې بچې ستا چې ته الله کوم صفات درکړي دي، کوم امتیازات درکړي دا ټول ستا په خپل دی. وایي چې کله د قیامت ورځ شي او جنتیان جنت ته ځي، نو تا به د خپل خاوند د علي صاحب لاس نیولی وي، د هغه سره به جنت ته ځي، او ما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس نیولی وي، زه به د هغه سره جنت ته ځم. څوک افضل شو؟ بهتره خو زه شولم، ته خو به د علي صاحب سره. نو د علي صاحب مرتبه خو د نبي علیه السلام مرتبې ته نه رسېږي. نو یې زه نه افضله یم، زه ستا نه بهتره یم. نو په نسب کې خو فاطمه بیبي اوچته ده، لیکن د فضیلت په اعتبار سره بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها د فاطمې بیبي نه غوره او بهتره ده. ځکه د نبي علیه السلام سره په جنت کې څوک وي؟ عائشہ بیبي به وي، فاطمه بیبي خو به د علي صاحب سره وي او به د خپل خاوند سره به وي. حارث ابن
حارث ابن هشام رضی اللہ تعالی عنہ دا عمرو ابن هشام ورور دی. حارث ابن هشام دا عمرو ابن هشام ورور دی. او عمرو ابن هشام کو تاسو پیژنئ ابو جهل زناور. عمرو ابن هشام پیژنئ ابو جهل زناور چې دا تبع ابو الحکم ویلې کېدل. تبع څه ویلې کېدل؟ ابو الحکم. او په شریعت کې دته د ابو الحکم ماندا ډېر هوښیار عقلمند د فیصلو والا. ابو الحکم سمانا ډېر هوښیار عقلمند او فیصلو والا. او شریعت نه ابو جهل دی. ځکه کله چې عقل وي ایمان به قبول کړی نه دا عمقل دی احمق دی زناور نو دا د هغه ورور دی. حارث ابن هشام سے دا د هغه ورور دی. د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د ترز وی دی. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ د ترز وی دی. نو دا خاندان ټول بهادران هم ځکه په دشمنۍ کې ټول سخت وو. خالد رضی الله تعالی عنہ ډېر سخت وو په دشمنۍ کې. عمر صاحب هم رشتہ دار و د دوی د خاندان هغه څومره سخت وو. نو دوی ټول سخت مزاجونو والا او بهادران و ډېر. نو دا حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ دا د ابو جهل ورور دی او د فتح مکی په موقع د مسلمان شوی. فتح مکی په موقع باندې د مسلمان شوی. په بدر کې د مسلمانانو په خلاف جنگ کې دی موجود. په بدر کې د مسلمانانو په خلاف جنگ کې دی هم موجود. او وروسته الله د فتح مکی په موقع باندې د ایمان نصیب کړ. او تاسو اوس نن سبا د خیر سره په تاریخ کې او مغازیو کې تاسو سره خبرې اوسدي شي کېدل. سم به وحور شولې بحرم نه وحوري نو دې کې رسول تاسو ته برش چې د دې فتح مکی نه بعد نبی عليه الصلاه والسلام حنین باندې حمله کړې او په حنین کې ډېر لوی غنیمتونه الله نبی عليه الصلاه والسلام مسلمانانو ته ورکړل. نو پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم مؤلفۃ القلوب دې ته کې سلسله 200 خان به ورکول. نو حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ ته هم سلو خان په دغه موقع ورکړي دي. سخاوت دې ته هغه وخت د او حیثیت سو تاسو د دې ویډیو او تاسو د کوم ویډیو دې نو هغه ټول نه تاسو د ګران غاړي د قشان حیثیت ودا. تاسو یو سیکل نه ورته سیکل څه کار کوي باندې There is a police station. نو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی دا شان سخاوت دی. حارث ابن هشام سے ته هم ډېر مال او دولت ورکړو. نو دا حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کی سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ الله حبیب تاسو وحی څنګه راځي؟ تاسو وحی څنګه راځي؟ نو دا کې په دې کې دا د استعجاب د پاره دی. دا د استعجاب د پاره د انکار د پاره نه دی. دې چې دا تاسو کې د دې وجه نه چې د دې په دې وحی راغلو کې شک دی. لکه ابراهيم عليه السلام چې الله نه تاسو کړو رب ارني كيف تحيي الموتى. چې څنګه هغه سوال د ابراهيم عليه السلام د شک په بنا باندې نو دغه شان علما فرمایي چې دلته کې هم د حارث ابن هشام رضی الله تعالی عنہ دا سوال دا د شک په بنیاد نه دی بلکې د پوره یقین په بنیاد باندې دی. یو سړی د یو سیز متعلق تاسو نه کې چې دلته دا یقین وي کنه. لکه تاسو مرګورو کې ډېر دا شان دي چې مکه مکرمه نو مې اورېدلې ده د مدینې ته یې نو مې اورېدلې ده خو دې نه خو چې کوم حاجی سے کوم معتمر سے